بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې آیات کې وفرمایل کتب علیکم القتال، ای خلقو په تاسو باندې جهاد فرض دی. نو اوس دې آیات کې وایي چې جهاد په تاسو فرض دی او د عزت په میاشتو کې به دا نه کوئ. که کافر ابتدا وکړي نو بیا تاسو د هغو سره جهاد کولی شئ. هغه مقصد دا شو چې تعظیم د اوقات مقدسه و، چې کوم مقدس اوقات دي په د هغې تعظیم وکئ او د هغې پیمادي مه کوئ، د هغې بحرمتي مه کوئ، په هغې کې قتل و قتال مه کوئ. هغه څلور میاشتې دي: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. دویم قانون په دې کې دا بیانېږي چې کله دوه مصیبتونه چې کوم دی مشکلات هغه مخې ته راشي، کوم یو چې اساني هغه غوره کوي او د غټ مصیبت نه ځان وساتئ. نو دلته دا یو عام قاعده هم ده د فقه، احادیثو هم ثابت ده. دلته یو طرف ته د میاشتې عزت خرابېدل دي او بل طرف ته چې کوم دی هغه د کفارو فوت کېدل دي، د هغو طاقت زیاتېدل دي. نو اجازت یې ورکړو مسلمانانو ته چې خیر دی د عزت په میاشتو کې که تاسو هغه جنګ وکړو او تاسو ته صحیح هغه تاریخ نه و معلومه د شک د وجې نه، نو دغه ته معاف دی، بیا خیال ساتئ. او کافر چې کوم دی د هغو فتنه خو ډېره سخته ده، نو هغوی ځان ته نه ګوري، بل ته ګوري، خپلو ګناهونو ته نه ګوري، د بل ګناه ته ګوري. نو ابتداءً قتال دا ستاسو دپاره ناروا دی، جنګ مه کوئ. لیکن که کافرو اقدام وکړو نو جوابي کارروایي هغه تاسو کولی شئ. نو رد شو په هغه کسانو مشرکانو باندې چې هغوی بل ته ګوته نیسي او خپل ګناه ته یېري چې دا زه څه کومه. نو دا اصل کې یو خاص واقعه کې دا آیتونه نازل شوي دي. نبي علیه السلام یو جماعت ولېږه، 8 کسانو، بعضې روایتو کې 8 او بعضې کې 400 کم و زیات کسان، چې په هغې کې عمار بن یاسر، سعد بن ابي وقاص، عتبه بن غزوان، واقد بن عبدالله، سهیل بن بیضاء، عامر بن فهیره، ابو حذیفه بن عتبه رضی الله عنهم اجمعین. دا صحابه کرام وو. دا شو. اتم په هغوی باندې عبدالله بن جحش چې د نبي علیه السلام د ترور زوی و، هغه یې په امیر مقرر کړو. مکې مکرمې ته نږدې د کافرانو سره هغو میلاو شو، هغوی د طایف د طرف ته راتلل. نو 2 کسان، حکم بن کیسان او مغیره بن عثمان، دا دوی ونیوله. عبدالله بن مغیره هغه ته وتښتېده او واقد بن عبدالله ولګېده. عمرو بن حضرمي کافر هغه یې قتل کړ، څه اوښان یې ترې واخیستل. نو دا په اسلام کې اولنی غنیمت و چې صحابه کرام ته میلاو شو. نو دا د رجب د زبرګې اولنۍ ورځ وه، لیکن مسلمانانو ته دا شک و چې دا د وروستۍ خور چې کوم دی اخرنۍ ورځ ده. دو خیال دا چې دا 13مه ده، د اخرنۍ وروستۍ خور چې کوم د جمادی الاخر هغه میاشت یو کم 13 نه وه، نو بله میاشت شروع شوې وه، نو د زبرګې اولنۍ ورځ وه. نو مشرکانو فدیه ولېږله د خپلو قیدیانو د آزادولو دپاره، او مسلمانانو باندې اعتراض وکړو چې دا د ملت ابراهیمي نه دو خلاف وکړو.
ابراهیم علیه السلام به د دې میاشتو خیال ساته د هغه وخت نه راواله تر دې ټیمه پورې خلقو د دې عزت میاشتو خیال ساتل دی او دا پیغمبر چې ځان ته د ابراهیم علیه السلام او د الله د دین تابعدار وي د دې عزتمندو میاشتو خیال یې ونه ساته او زمونږ ملګری ابن الحضرمي عمرو ابن حضرمي هغه یې قتل کړ نو صحابه کرام په دې باندې ډېر سخت خفه وو چې دا زمونږ نه ظلم وشو نو تپوس یې وکړو د میاشتې د عزت په باره کې چې په دې کې قتال څنګه دی نو د هغې په باره کې نازل شوی دی او بعضې علما وایي چې دا آیت چې کوم دی د صلح حدیبیې په موقع کې نازل شوی دی نو نبي علیه السلام د عثمان د تانهو د بادلي اغوستو دپاره د خلقو نه بیعت واغسته او دا د ذوالقعدې د میانې میاشت وه نو مؤمنانو تپوس وکړو یا مشرکانو اعتراض وکړو چې د دې حرمت او د عزت په میاشتو کې هغه جنګ کول څه جایز دي نو دا آیتونه نازل شو چې د عزت په میاشتو کې چې کوم دی هغه قتال کول جنگ کول جهاد کول دا ګناه ده خو دا کسان چې کوم دی هغه خپل ګناه ته نه ګوري خو د مسلمانانو هغه ګناه ته ګوري د دوی د طرف نه قسمه قسم حربي استعمال شوی دوی د الله تابعداري نه کوي مشرکان دي شرک کوي د الله د لارې نه خلق اړوي پیغمبر نه انکار کوي د الله د انکار کوي مسجد حرام نه خلق منع کړ دي کوم خلق چې د مسجد حرام صحیح حقداران او هغه د دې مکې نه ویستل دي په هجرت باندې مجبوره کړ دي مسلمانانو کې فتنه پورته کوي او د ارتداد کوشش کوي چې دا خلق مرتد شي نو هغه خپل ګناهونه چې څومره دي هغه یې شاته غورځول دي او د بل سړي نه که معمولي نقصان وشي هغه هم په غلطۍ بد دی د هغو نه غلطي شوې وه د هغو که دا یقین وی چې دا د رجب میاشت شروع ده نو مسلمانانو بیا جنګ نه کوو په هغو شک و خیال یې دا و چې دا خو د دې مخکې میاشتې د وروستی خور چې کوم دی اخرنۍ ورځ ده نو د دې وجې نه چې کوم دی هغوی هغه جنګ وکړو نو دا آیتونه نازل شو نو چې کله دا نازل شو نو عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه اشاعر مو نو هغه دا اشعار وي تعدون قتلا في الحرام عظيمة وعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد غعاند تاسو خو دا قتل په حرم کې او په میاشتو د عزت کې چې کوم دی هغه غټ شمارئ نو د دې نه غټ ګناه چې کوم دی که هغه هوښیار سړی په هغه کې سوچ وکړي نو هغه دا دی چې تاسو خلق منع کړلی د هغه کلمې نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلقو ته ویل ده د هغه نه انکار کوئ الله پاک خو هر څه ویني او په هغې باندې خبردار دی او تاسو د هغې د مسجد حرام هغه اهل چې کوم دی هغه ویستلي دي د دې دپاره چې په بیت الله کې یو سجده کوونکی ونه لیدی شي نو که تاسو موږ ته پیغور راکوئ په قتل د دې ابن حضرمي باندې نو پروپیګانډي په اسلام پورې ډېر باغیان او حاسدان کوي موږ د ابن حضرمي د وینو نه هغه نیزې چې کوم دی هغه دغه کړې ډکې کړې په نخله مقام کې کله چې هغه واقد بلونکي هغه اور د جنګ بل که او عبدالله ابن عثمان چې کوم دی هغه زموږ په منځ کې و چې هغه راښکته کېده په هغه اتکړو کې چې هغه د سرمن نه جوړې شوې نو دا اشعار یې ووي او دغه آیتونه چې کوم دی هغه نازل شو چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه دا خلق ستانه تپوس کوي په باره د میاشتو د عزت کې د جنگ په باره کې چې په دې کې جنگ څنګه دی نو قلت ووایه قتال فيه کبیر جنگ کول په دې کې ډېره غټه ګناه ده
وصد عن سبیل الله او منع کول خلق د الله د لارې نه، د الله د لارې نه خلق منع کوله. الله لاره چې کوم ده عامه ده د مسجد حرام نه، د حج نه، د عمرې نه، د جهاد نه، د کلمې ویلو نه، د دې نه منع کوله. او کفر به او انکار کول د الله نه. والمسجد الحرام او منع کول خلق د مسجد حرام نه. و اخراج اهله منه او ویستل د اهل د مسجد حرام د هغې نه. اکبر عند الله دا ډېر غټ ګناه دی د الله په نسبت دی. والفتنه اکبر من القتل او فتنه چې دا ډېره غټه ده د قتل نه. خازن وایي چې فتنې نه مراد دلته شرک دی، چې شرک دا د قتل نه زیاته غټه ګناه ده. د مسلمانانو یو سړی مړ کړ په غلطۍ باندې، نو دا دومره ګناه نه ده څومره ګناه چې ستاسو د شرک ده. والفتنه او بعضې وایي چې فتنه عامه ده، هر قسمه فتنه چې کوم دی هغه غټه ده د قتل نه. ولا یزالون یقاتلونکم همیشه دوی جنګیږي د تاسو سره حتی یردوکم تر دې چې دوی تاسو واپس کړي عن دینکم د خپل دین نه. دو همیشه دا کوشش کوي دا کافره د تاسو سره وجنګیږي او تاسو د خپل دین نه واپس واړئ، مرتد کړي. ان استطاعوا که دوی طاقت وشي، طاقت ولري. ومن یرتد منکم عن دینه فیموت او څوک چې واپس شي ستاسو نه د خپل دین نه فیموت هغه مړ شو وهو کافر، حال دا دی چې دی کافر. فاولئک حبطت اعمالهم دا کسان د دوی اعمال برباد دي په دنیا او په آخرت کې. واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا کسان خاوندان د اور دي، دوی به په هغې کې همیشه. نو آیات آخر کې وي چې دوی کوشش کوي چې دا خلق مرتد کړي، خو څوک چې د خپل دین نه واوړي مرتد شو نو د ټول اعمال برباد شو. نو د اعمالو بربادېدل دا دي چې دته په دنیا کې څوک بیا مجاهد نه وي، مؤمن به ورته نه وي، متقي به ورته نه وي، مونځ کوونکی، روژه نیونکی دا به ورته نه وي، بلکې دې سړي ته به خلق مرتد وي. د نیکو اعمالو چې کومه بدله الله پاک ورکوله د هغې ټولو نه محرومه شو. ده ته به په هغې باندې څه بدله نه میلاویږي. دغه رنګې دی به قتلیږي که د مسلمانانو پې وس بر شو. ځکه حدیث کې راځي من بدل دینه فقتلوه، څوک چې خپل دین بدل کړي نو هغه مړ کړئ. او مقابله که ده مقابله کوله نو بیا به ورسره جنګ کېږي. اسلامي حکومت چې کوم دی هغه به د ده سره جنګ کوي او د اسلامي حکومت د ټولو حقوقو نه به دی محرومه کېږي. مؤمنان به ورسره هېڅ قسم هغه تعلق نه ساتي د دغه مرتد سره، نه به ورسره دوستانه کوي او نه به امداد کوي. ښځه د ده نه جدا شوه هغې کې قاضي ته ضرورت نشته، خو چې کله دی کافر شو ښځه یې مسلمانه وه نو دوه دینونه چې کوم دی د هغې نه یو ځای کېږي. دی کافر دی او ښځه مسلمانه ده، په خپله ترې جدا شوه، طلاقه شوه. طلاق ورکولو ته ضرورت نشته. د مسلمانانو د میراث ته دا سړی محرومه شو او په آخرت کې هم اعمال برباد دي. دته به سزا میلاویږي، جهنم کې به همیشه چې کوم دی هغه سوځېږي. اعمال برباد دي. د اسلام په حال کې چې کوم د اعمال کړ دي، مثلا د حج کړ دی او بیا د واپس مسلمان شو، دی مرتد شو، بیا حج یې کړی بیا مرتد شو، بیا مسلمان شو، دغه حج کافي نه دی وي امام صاحب وایي. د باندې اوس بیا حج فرض شو، دا به نه ویلی کېږي چې د مخکې حج کړی و، نو هغه عمل د ده برباد. دغه شانتې مونځ یې کړی دی، روژه، زکات، حج، دا هر څه د ده برباد شو. ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله یقینا کسان چې ایمان راوړي او هغه کسان چې هجرت وکړي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد کوي د الله په لاره کې اولئک یرجون رحمت الله دا کسان امید ساتي د الله د رحمت، والله غفور رحیم الله پاک بخونکی مهربانه دی. نو په دې کې تسلي ده دغه مسلمانانو ته. ابن کثیر او ابن جریر په خپل سند سره د عروه ابن زبیر رحمت الله علیه د هغه نه نقل کړي دي چې دا مخکې آیتونه چې کله نازل شو نو عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د هغه ملګرو هغه خفګان هغه ځایده شو، خوشحاله شو او بیا یې وایي چې آیا زموږ دپاره په دې غذا باندې څه اجر او ثواب میلاویږي او که نه که دا اجر او ثواب زموږ برباد شو. نو الله پاک دا آیت نازل کړ چې کوم کسان چې کوم دی هغوی ایمان راوړی دی او هجرت یې کړی دی، جهاد یې کړی دی د الله په لاره کې، دغه کسان د الله د رحمت امید ساتي
الله پاک بخونکی مهربان دی، دونه څه غلطي شوي غلطي به ورته الله پاک معاف کړي او دوله به باقاعده الله پاک ثواب ورکوي. داسې نه ده چې تاسو د دغه غلطۍ د وجې نه د اجر او د ثواب نه محرومه شوئ، نو محرومه کېږئ نه په دې باندې. نو څوک چې ایمان راوړي هجرت وکړي جهاد وکړي، نو هجرت د ټول نه غټ هجرت چې کوم دی هغه دا د حدیث کې راځي ان تهجر ما کریه ربک، ستا رب چې څه شی بد ګڼي هغه پرېږدي، دا غټ هجرت دی. یا بل حدیث کې راځي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، مهاجر هغه دی چې هغه د الله پاک د منهیاتو نه ځان منع کړي، د خدای پاک کوم کارونه منع کړي دي هغې نه ځان وساتي، هغې نه اجتناب وکړي. دویم چې کوم دی هجرت دی د دارالحرب نه دارالامان ته، اگر که هغه د کفر ملک خو چې امن یې پکې، نو د هغې نه هجرت کوله. لکه صحابه کرامو د مکې نه هجرت کړی و حبشو ته، حبشه هغه دارالاسلام نه و خو دارالامان و، د امن ځای و، نو هلته یې هجرت کړی و. دریم چې کوم دی هجرت د دارالکفر نه دارالایمان ته، چې د کفر ملک ته د هغې نه هجرت وکړي هغه د ایمان ملک ته، لکه مسلمانانو چې د مکې نه بیا هجرت وکړه مدینې منورې ته. دغه شانتې هجرت دی د دارالفسوق د دارالطاعت ته، چې کوم ځای کې نافرمانیانې د الله پاک کېږي، فسق فجور کېږي، د هغه علاقه سړی پرېږدي او بلې علاقې ته لاړ شي چې هلته د الله پاک طاعت کېږي. بل چې کوم دی هجرت دی د بدانو د مجلس ته، نیکانو مجلس ته، کوم ځای کې غیبت کېږي، بهتان کنزل مسلمانانو پر ټوکې دغه پرېږدي، د هغه ځای نه لرې شي، هغه طرف ته لاړ شي چې هلته د الله پاک دین بیانېږي، د نیکانو سره کښېني. نو مؤمن سړی چې کوم دی هغه به هر وخت دا فکر کوي چې زه کوم ځای کې پاتې کېږم، په دې کې زما د دین کار کېږي که نه کېږي، د الله بندګي پکې کېږي که د الله پاک نافرماني پکې کېږي، د دې خبرو خیال به ساتي. نو هغه کسان چې ایمان راوړي هجرت وکړي جهاد وکړي، جهاد نو هغو د الله د رحمت امید ساتي، الله پاک بخونکی مهربان. جهاد چې کوم دی هغه په دین زده کولو سره دی، جهاد چې کوم دی په دین بیانولو سره دی، جهاد په توري سره دی، په عمل سره دی. بیا په دې لاره کې چې کوم رکاوټونه مشکلات راځي په هغې باندې صبر کول دي. د شیطان سره جهاد چې کوم دی هغه په دفع د شبهاتو سره چې د شهواتو سره چې خواهشات د هغه دفع کړي، دغه رنګې شبهات د هغه وسواسې هغه دفع کړي. د کافرو سره جهاد چې دی هغه په څو طریقو دی، په زړه سره، په ژبې سره، په توري سره، په مال سره. دغه شانتې جهاد د منافقانو سره هم دی چې هغو سره به سختي کوي، د توري جهاد د هغو سره نشته او سختي به کوي، د الله حدود به پرې قایموي او دغه رنګې د هغو ته به مخ او تندی تریو ساتي. نو دغه دی. نو اولئک یرجون رحمت الله، دغه کسان امید ساتي د الله د رحمت. والله غفور رحیم، الله پاک بخونکی مهربانه دی. یسألونک عن الشهر الحرام، دا خلق تپوس کوي ستانه په باره د میاشتو د عزت کې، قتال فیه په باره د جنګ کې چې جنګ په دې کې جایز دی که نه دی. قل ته ووایه قتال فیه، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خلقو ته ووایه چې جنګ په دې کې کبیر غټ ګناه دی، وصد عن سبیل الله، او بندول د الله د لارې نه، او کفر به، انکار کول د الله نه، والمسجد الحرام، او بندول خلق د مسجد حرام نه، و اخراج اهله منه اکبر، او ویستل د اهل د هغې د مسجد حرام نه دا غټ ګناه دی د الله په نسبت باندې. والفتنه اکبر من القتل، او فتنه چې ده دا ډېره غټ ګناه دی د قتل نه. ولا یزالون یقاتلونکم، همیشه دوی جنګیږي دا کافر د تاسو سره تر دې چې تاسو واړئ د خپل دین نه، ان استطاعوا که د دوی وس بر شي. ومن یرتدد منکم عن دینه، او څوک چې واپس شو ستاسو نه د خپل دین نه او دی مړ شو او حال دا دی چې دی کافر و، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، نو د ده اعمال په دنیا او په آخرت کې برباد دي، او دغه کسان خاوندان د اور دي، په هغې کې به همیشه. ان الذين امنوا والذين هاجروا، یقینا کسان چې ایمان راوړل دي، هغه کسان چې هجرت کړل دي، جهاد کړل د الله په لاره کې، دا کسان امید ساتي د الله د رحمت. والله غفور رحیم، الله پاک بخونکی مهربان دی. ربنا ظلمنا انفسنا